ربنا انك انت العليم الحكيم. هلکه تاسې مرقات نه وایي هلکه ولې مرقات نه وایي؟ سخت لیوني بس طالبان ډېر لیوني نسبتونو ته رسېدلي یو. دغه ته وګوره مولانا صاحب اوس ماتن شروع کوي د کلي له تعریف نه وروسته او د اقسامو د کلي نه وروسته په اعتبار د امکان او د امتناع سره. پرون اقسام بیان کړه که نه کړه؟ اقسام د کلي په اعتبار د امکان او امتناع سره څو شپږ. اوس شروع کوي په نسبت بیانولو په مابین د کلیینو کې چې د کلیینو مابین کې به هغه څلور نسبتونه دي. یا به د دوه کلیینو مابین کې نسبت مساوات وي، یا تباین کلی، یا نسبت مثبت وجه، یا نسبت مخصوصه مطلق. دا ولې بیانوي مولانا صاحب؟ دا ولې بیانوي؟ وای دا د دې لپاره بیانوي مولانا صاحب چې نسبتونه وروسته به کارآمد دي په تعریف او معرف کې. څنګه به کارآمد دي؟ هلته وایي وای په کومو افرادو باندې چې معرب صادقېده په هغه باندې به، په کومو باندې چې معرب صادقېده په هغه باندې به معرب صادقېده. دې ته مساوات وایي که نه وایي؟ نو په کومو افرادو باندې چې معرب په هغو معرب، په کومو افرادو باندې چې معرب صادقېږي معرب په صادقېږي. لکه په کومو افرادو باندې انسان صادقېږي په هغه باندې، او په کومو افرادو چې حیوان ناطق صادقېږي په هغه باندې انسان. نو د انسان او حیوان ناطق مابین کې نسبت دی، نو مساوات ته مخکې حاجت پیدا شو که نه؟ نو مساوات به تا مخکې پیژندلی وي چې نسبت د مساوات چاته وایي چې د دواړو طرفینو نه موجبه کلیه صادقېږي. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. نو هلته بیا مساوات نسبت به تا مخکې پیژندوي چې مساوات چاته وایي. صحیح شو؟ کل ما صدق علیه د دې هغه به د دې وي، کوم چې د دې وي هغه به د دې وي. او تباین کلي چاته وایي؟ هلته بیا وایي وای مولانا صاحب معرب به حمل کېږي په معرب باندې. نو دا معنا چې تباین به په مابین د معرب او د معرب کې نه وي، و الا بیا حمل نه صحیح کېږي. نو هلته وایي ما یحمل علی المعرف، حمل کېږي به دا معرب په. ولې موږ تاسې نه وایي الکلمة مبتدا لفظ نزع عن معنی مفردین، دا خبر هغه تعریف ده. نو تعریف حمل وي په چا باندې؟ په معرب باندې. نو مولانا صاحب چې حمل وي نو د دې نه معلومه شوه چې تعریف به مباین نه باشه، معرب به له معرف سره مباین نه وي. ولې که مباین وي بیا حمل نه صحیح کېږي. نو مولانا مخکې به تا تباین پېژندلی چې تباین چاته وایي؟ چې مولانا په کومو افرادو باندې چې دا صادقېږي په هغه یو باندې به هم دا بل نه صادقېږي، او په کومو باندې چې په هغه باندې به دا بلبل نه صادقېږي. نو د دواړو طرفونو به هغه سالبي کلیه صادقېږي. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. نو تباین کلی کې کوم قضیه صادقېږي له طرفینو نه؟ سالبي کلی. او مولانا صاحب هلته بیا درته وایي چې مولانا صاحب چې معرب به عام نه وي د معرب څخه، او معرب به خاص نه وي. ولې؟ که چېرته معرب عام وي او معرب او تعریف خاص وي بیا تعریف جامع نه ګرځي. څه نه ګرځي؟ هو که معرب ټولو افرادو ته ورځي او تعریف هغو ته نه ورځي نو تعریف جامع نه ګرځي. او که عکس معرب عام او معرب خاصو نو تعریف معنی نه ګرځي. هغه افراد چې په معرب کې نه دي داخل هغه به په چا کې داخل شي؟ په تعریف کې به داخل شي. نو بیا به مولانا تعریف څه ونه ګرځي؟ معنی. او سره له دې نه په تعریف کې جامعیت او مانعیت ضرور ده. نو مولانا یو عام بل خاص په هغه کې دوه مادې جوړېږي، عموم مخصوص من وجه، عموم مخصوص مطلق. نو ټول څلور واړه نسبتونه پکې پوره شو. نو مولانا صاحب نسبتونه دلته ځکه بیانېږي چې وروسته په تعریفاتو کې بکار آمد دي. نو وایه وسه نسبت په دا مابین د کلیینو کې به خالي نه وي، یا به نسبت د مساوات وي. څه معنا؟ یا به تصادقي کلي وي په مابین د دوه کلیینو کې. څه به وي؟ تصادقي کلي. څه معنا؟ تصادقي کلي څه معنا؟ چې په کومو افرادو باندې هغه باندې به په کومو باندې چې په هغه ټولو باندې به نو د دواړو طرفینو نه کومې قضیې صادقېږي؟ موجبې کلیې. او یا به په دوه کلیینو په مابین کې تصادقي کلي نه وي. اوس چې تصادقي کلي نه و نو بیا به خالي نه وي، یا به تصادقي جزي وي، یا به مولانا صاحب تصادقي جزي نه وي.
بلکې تباین کلی به وي. که تصادق کلی نه بلکې تصادق جزئی و، تصادق و پکې داسې ووایي مولانا، پرېږده دا خبره پرېږده، داسې ووایي مولانا صاحب ګوره که تصادق کلی و نو دا بیا نسبت دی مساوات شو، که تصادق کلی نه و نو بیا به خالی نه وي مولانا صاحب، یا به تصادق یا به تباین وي پکې، تباین جزئی، تباین کلی، یا به تباین کلی وي پکې او یا به تباین کلی نه وي. که چېرته تباین کلی وکړي دا نسبت دی، دا تباین ده. تباین کلی څه معنی؟ او یا داسې که مولانا صاحب ټول تصادق ووایي، داسې ووایي دا اسانه شوه چې که چېرته د دواړو کلیانو مابین کې تصادق کلي و، د دواړو کلیانو مابین کې څه نو دا خو نسبت مساوات ته. که تصادق کلي نه و نو بیا به خالي نه وي، یا به له سره تصادق نه وي، یا به تصادق وي جزئی تصادق وي. که له سره تصادق نه و او که تصادق و خو جزئی و نو بیا به خالی نه وي، یا به له یو طرف نه جزئی وي یا به له دواړو طرفو نه جزئی وي. که له یو طرف نه جزئی و عموم خصوص مطلقه، که له دواړو طرفو نه جزئی عموم سپین وجه شو. دقسې ووایم یاره اوس یې مزه وکړه، اوس ولګېد ما ویلې ورک کړو ښه. نو څنګه به وایي ملا صاحب؟ نو د دوه کلیانو مابین کې که تصادق و نو تصادق به یا کلي تصادق وي نو مساوات، یا به مولانا صاحب تصادق کلی نه وي. اوس چې تصادق کلی نه و نو بیا به خالی نه وي، یا به له سره تصادق نه وي یا به تصادق جزئی وي. که له سره تصادق نه و بیا تباین، او که تصادق و خو کوم تصادق و جزئی، یا به له دواړو طرفو نه تصادق جزئی وي یا به له یو طرفه. که له دواړو طرفو نه تصادق جزئی و من وجه، او که له یو طرفه جزئی و عموم خصوص من وجه. دا من وجه په اعتبار د تنازع سره دواړو سره لګي، عموم خصوص من وجه، یعنی عموما من وجه، هر یو عام من وجه ده، هر یو خاص من وجه. دا مطلق کم داسې ولګوه، عموم خصوص مطلقا دواړو سره لګیږي، عموما مطلقا خصوصا مطلقا، یو خاص مطلقا ده بل عام مطلقا. وشو مولانا دی وایي والنسبت او نسبت چې کومه ده نسبت فصل من نسبت بین الکلیین. هلکه دا کلیین یې ویلې مفهومین یې ولې ونه ویلې؟ مونږ خو مولانا صاحب مقسم څوک ګرځولی ده؟ مفهومه وایي که مفهومین یې ویلې وایي د مفهوم درې صورتونه دي شماره. مفهوم یا به مولانا صاحب دواړه کلیین وي، یا به دواړه جزئین وي، یا به یو جزئی وي. که مفهومین په ضمن د جزئینو کې واخلې نو د دوه جزئینو مابین کې ټول عمر تباین وي که نه وي نو بیا دا درې نه پکې جوړېږي، صرف تباین کلي پکې جوړېږي. او که یو جزئی او بله کلي واخلې نو دا جزئی به خالي نه وي، یا به د دغه کلي جزئی وي یا به د بل کلي وي. که د دغه کلي جزئی و نو ټول عمر عموم خصوص مطلق ده پکې، او که د بل کلي جزئی و نو د دې سره ټول عمر بیا تباین ده. نو مولانا صاحب یو پکې جوړېږي او نور نه جوړېږي. نو ځکه مولانا صاحب کلیه نو ویلې چې په کلیینو کې بیا څلور واړه جوړېږي، ځکه ماتن په صدد او قصد نصبو اربعو کې ده چې څلور واړه نسبتونه پکې جوړ شي. او که مفهومین ویلې وای نو بیا څلور واړه نسبتونه نه جوړېږي، بیا یو جوړېږي پکې. تاسې پوهېږئ په دې باندې؟ نو دی وایي کلي دا وشو، دا بیا ولې هغه کېږي مولانا؟ دا لمن د ما ویلې تیاړه وي. نو دی وایي فصل بالنسبة بین الکلیین اعلم ان النسبة بین الکلیین تتصور على انها اربعة په څلورو اقسامو باندې. ولأنك اذا اخذت کلیین فاما يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الاخر، په کل ما صدق علیه د اخر باندې مصادقیږي. نو بیا په ما متساویانې له دواړو طرفونو بیا قضیې موجبي کلي صادقیږي، لکه انسان او ناطق. ولأن كل انسان ناطق وكل ناطق انسان، او يصدق احدهما یا به صادقیږي یو على كل ما يصدق عليه الاخر هو لا يصدق الاخر على جميع افراد احدهما. نو مولانا صاحب دې ته وایي چې تصادق کلي پکې نه وي. څه معنی؟ تصادق وي پکې خو جزئی وي خو له یو طرف نه وي. نو څه معنی؟ عام به په ټولو افرادو دی خو دا بل به په ټولو افرادو دی هغه باندې نه صادقېږي. نو په بینهما عموم خصوص مطلق دا لکه حیوان او انسان، نو له یو طرف نه به سالبه جزیه صادقېږي، د بل طرف نه به موجبه کلیه. چې موضوع پکې خاص وي نو هلته به موجبه کلیه صادقېږي، چې موضوع پکې عام وي سالبه جزیه به کل انسان
حیوان. خو چې موضوع پکې حیوان کې نو هلته به صالبه جزیه صادق کېږي. بعض الحیوان لیس بانسان او دا بله پکې مرموزه ده چې بعض الحیوان انسان ځکه هغه په موجبه کلیه کې خلاصه شوه چې بعض الحیوان انسان معنا یعنی کل انسان حیوان هغه پکې خلاصه شوه مستقل حاجت نشته چې موجبه جزیه پکې جوړوي چې بعض الحیوان انسان ځکه هغه په موجبه کلیه کې خلاصه شوه. نو دی وایي فیصدق الحیوان علی کل ما یصدق علیه الانسان ولا یصدق الانسان علی کل ما یصدق علیه الحیوان بل علی بعضه ولا یصدق او لا یصدق شیء منهم علی ما شیء ما یصدق. دې ته وایي چې له یو طرف نه تصادق نه وي نه کلي نو فهما متباینان. دا بیا څه ده لکه انسان او پرس او یصدق انسان او پرس له دواړو طرفونو به صالبه کلیه صادقېږي او یصدق بعض کل واحد منه علی بعض ما یصدق علیه الاخر فبینهما من وجه ده لکه ابیض او حیوان. اوس ابیض او د حیوان په مابین کې نسبت عموم مخصوص هر یو من وجه عام ده من وجه خاص ده. خو د دې مابین کې مولانا صاحب بیا نسبت من وجه ده. من عموم من وجه درې مادې غواړي یوه ماده د اجتماع او دوه مادې دي او عموم خصوص مطلق کې دوه مادې دي. عموم خصوص مطلق کې څو مادې دي؟ د اخص له طرف نه ماده د اجتماع وي او د اعم له طرف نه ماده د افتراق وي. چیرته چې اخص وي اعم به وي چیرته چې انسان وي حیوان به وي او دا نه ده چې هر ځای کې حیوان وي نو انسان دی وي. او عموم من وجه بیا درې مادې غواړي یوه ماده د اجتماع کله به دوی دواړه جمع کېږي صحیح شو مولانا او کله مادې د افتراق دوه لري بیا ولې چې هر یو من وجه خاص شو دا ورته عام شو نو دا به په دې کې راشي. هر یو من وجه خاص شو دا ورته عام شو نو دا به په نو د دې نه حاصل راوت چې یوه به ماده دی اجتماعي پکې خو دوی مادې به دی ولې دا ځان له عام ده دا ځان له عام ده نو هر یو بغیر دی بل نه راتلی شي نو ماده دی افتراق بیا څو دي ورته دوه. لکه حیوان به مي ابیض به مي لکه بته چې کوم ده یا سپین خر حیوان هم ده ابیض هم ده. حیوان به وي ابیض به نه وي لکه تور خر او ابیض به وي حیوان به نه وي لکه دغه بوډ ابیض ده حیوان. نو دی ویل لکه ابیض وهن په بیل بتې په بته کې یصدق کل منهما پیل او په پیل کې صادقېږي حیوان فقط ابیض نشته ورسره او په ثلج واوره والعاج او د پیل غاښه صادقېږي ابیض فقط هلته حیوان نشته. نو دغه څلور نسبتونه دي تساوي تباین مطلقه من وجه. مولانا صاحب د عموم من وجه بیا رجعه دروی قضایا ورته کېږي دوه موجبي جزیې نه دوه سالبي جزیې او دوه موجبي جزیې هم کولی شي یوه موجبه جزیه هم کولی شي. دوه سالبي جزیه که بعض الحیوان لیس بابیض بعض الابیض خو بعض الحیوان بعض الابیض حیوان نو موجبي جزیه وایم دوه ویلی شي او که یوه موجبه جزیه وایم ولې ځکه د دواړو موجبو جزیو مصداق یو ده. که بعض الحیوان ابیض وایم سپین خر بعض الابیض حیوان وایم سپین خر خو هلته د سالبي جزو مصداقونه بیل بیل دي. بعض الحیوان لیس بابیض تور خر بعض الابیض لیس بحیوان دغه سپین بوډ نو مصداقونه بدل دي ځکه دوه سالبي جزې جوړي خو موجبي جزې یې هم ویلی شي دوه مصداقونه اسم یو دي نه پیزي. نو دی وایي مولانا صاحب فصل قد یقال للجزء ما ته ګوره مولانا صاحب دې خوا ته ګوره ما ته مفهوم څو قسمه که کلي او جزئي. منطقیان یو کار کوي مولانا صاحب په دې خپلو کتابونو کې د جزئي اضافي نه بحث خامخا کوي که نه جزئي حقیقي مقابل د کلي چې دغه کوم جزئي ده حقیقي ده او جزئي اضافي دا د کلي حقیقي مقابل نه ده. ولې ځکه جزئي اضافي کله په ضمن دی کلي کې هم راتلی شي. ولې جزئي اضافي چاته وایي هر اخص تحت الاعم هغه په کلي کې نه راځي. ولې انسان لاندې دی حیوان نه ده حیوان لاندې دی داسې زپسې نو کله کله کلي ته هم جزئي اضافي ویل کېږي. نو جزئي اضافي مقابل هغه د کلي نه راځي. د کلي مقابل څوک ده چې نفس تصور معنی وي د حقوق شرکت او کلي دې ته وایي چې نه. نو په لحاظه جزئي اضافي ځکه دی راوړي چې مولانا صاحب خلک به دا توهم کوي چې بالکل له جزئي نه بحث نه کېږي جزئي کاسب او مکتسب نه واقع کېږي. ولې واقع کېږي؟ ولې انسان مکتسب ده حیوان او ناطق کاسب دي. حیوان تم جزئي ویل کېږي ناطق تم جزئي ویل کېږي انسان تم جزئي ویل کېږي. نو دی به ووایي چې مونږ وایي کاسب او مکتسب نه واقع کېږي هغه کوم جزئي حقیقي او دا چې کوم ده
دا اضافي ده. وقد یقال کله کله اطلاق کیږي د جزئی په معنا اخر باندې هغه ما کان اخص تحت العام ته نو انسان على هذا تعریف جزئی وګرځید ځکه د داخلي کې لاندې حیوان نه حیوان جزئی وګرځي ځکه د لاندې جسم نامي نه جسم نامي جزئی وګرځي دا جسم مطلق نه جسم مطلق جزئی وګرځي ځکه د لاندې له جوهر نه هو النسبت بین الجزئی حقیقي و بین هذا الجزئی مسمى بالجزئی اضافي نسبت مطلق ده هر جزئی حقیقي با جزئی اضافي وي خو هر جزئی اضافي ولې جزئی اضافي کله کله په ضمن دي کلی کې راځي هغه ته جزئی حقیقي ویلی شي خو چیرته چې جزئی حقیقي وو ولې هغه به کم از کم د یو عام لاندې نه وي که بل شی نه وي د شیئن لاندې د مفهومن لاندې خو شته که نه نو دی وایي مطلق اجتماعي ما ځکه دا دواړه جمع کېږي په زید کې او صدق د اضافي بغیر د حقیقي نه په انسان کې ولې په انه جزئی اضافي ده ولیس جزئی حقیقي نه ده ولې ځکه دی صادق په کثیرین لأن صدق علی کثیرین غیر ممتنعین نو انسان چې کومه د دې ته جزئی اضافي ویلی شي خو حقیقي ورته نشي ویلی فصل الکلیات خمسون کلیات چې د پنځه دي وجه د حصر پکې دا ده دې ته وګورم دا کلی به خالی نه وي یا به خارج وي له حقیقت د افرادونه یا به غیر خارج وي که غیر خارج وو نو بیا به خالی نه وي یا به عین حقیقت د افراد وي یا به جز وي که عین حقیقت د افراد وو دا نه وه که چېرته جز نو بیا به خالی نه وي یا به جز مشترکه وي یا به جز ممیزه وي که جز مشترکه وو نو دا جنس که جز ممیزه وو فصل که خارج وو د افرادو نه بیا به خالی نه وي یا به جز مشترکه وي یا به جز ممیزه وي که جز مشترکه وو عرض عام که جزء ممیزه و نو دیتا خاصه وای نو دی وای الکلیات خمسون کلیات پنځه دی الاول چې دا کلیون مقرر کثیر مختلفین ملاګوي جوما وا یو کلی دا مولانا صاحب پر تعریف کلا بو دی جنس او فصل نه چې دا ویل چې کلی دا نو ټولو اقسامو پنځو ته ورغی او چې دا ویل چې مقول محمول بی علی کثیرین مختلفین بالحقائق چې په کثیرینو مختلفین دا بالحقائق ولګول مختلفین سره په هغه کثیرینو باندې چې هغه کثیرین مختلف وي پس کې حقیقت کې نو په دې سره نه وه اوتله ولې هغه حمل کیږي په متفقین خدا دا پی جواب جار مجرور تعلق تر مقول پورې وکا مقول په معنا دی محمول سره محمول بی پی جواب سوال ما هوا په جواب دی سوال دی ما هوا کې او اے مولانا صاحب دی ته جنس وای نو مولانا صاحب جنس دی ما هوا په جواب کې واقع کیږي که دی ما هما یا دی ما هم ولی جنس ما بهل اشتراک ده او اشتراک په امور متعدده کې راځي که په امر واحد کې امور متعدده کې او هو ضمیر مفرد ته نو تاسې وایي چې د ما هو نه باب د ما هو مراد د ما هو نه بیا که ما هما وي ما هن وي که ما هم وي جمع وي تثنیه وي هر شی چې وي ولې قانون دا ده چې د تثنیې او د جمع لپاره مفرد اصل ده که نه ده نو خلک چې نسبت کوي مفرد ته کوي که د جمع صیغه راسم وایي باب د ضربه ده ولې باب د ضربه ته ولې نسبت کوي ځکه اصل ده نو مولانا د ما هو نه څه مراد ده ځکه د تصنیف د جمع لپاره مفرد اصل ده نو هغه ته نسبت کوي نو دی وایي په جواب د سوال د ما هو کې لکه حیوان ولې دا مقول ده په انسان پرس غنم کله اذا سئل عنها چې د دې باره کې سوال وشي بما هي ووایه ځکه هم که ووایه نو بیا غلطه ذویل قل نشته پکې هي دا ټوله ویقال له ویل کېږي په جواب کې چې ویقال ویل شي چې الانسان والپرس ما هما یا الانسان پرس غنم ما هي نو په جواب کې ویل کېږي چې حیوانونه دویم نمبر چې کوم دا نوع بس دا ولې لکه چې نزده کېږي